چې بزرگ د الله په عبادت او په بندګۍ کې وعده نه وکړي او هغه دا ټول ژوندۍ د الله پاک په عبادت کې تیر کړه یو ځل په دعا کې الله ته وایي چې یا الله زما په جنت کې کومه بیبي وي کومه خزي ما خو په دنیا کې خزه و نه کړه نو هغه ما ته په دنیا کې وخایا نو الله رب العزت ورته او خدا چې فلانکی علاقه کې ستاده بیبي پاتې کیږي لاړ شکه دیدارې کې نو دا روان شو هغه علاقې ته لاړې نو د دې دا بیبي دا یوه شپونکۍ وه او زما عزتمندو چرته د مالدارو خلکو ګړي بيزي سره ولي په یو ځنګل کې نو داسې عجیب منظر ګوري چې هغه ګړي بيزي خپله سریږي او د دې نه غیر چاپیره شرمخان ولاړ دي او زما محترمو دا ګړي بيزي یو خوا بل خوا نه پرېږدي به دا خپله زی په زی باندې دا ګړي بيزي سریږي او دا جنۍ دا زنانه د یو ونې د لاندې هغه مونځ ته ولاړه ده نو دا بزرگ چې راغی داسې نظاره کوي تماشه کوي عجیب منظر ګوري چې یو طرف ته ګړي بيزي او د هغې نه غیر چاپیره شرمخان او بل طرف ته هغه زنانه په مانځه ولاړه نو چې کله دا زنانه د مونځ نه فارغه شوله دا بزرگ ورله راغی ورته وایي دا څه منظر وینم دا ستا دا ګړي بيزي دا سریږي په خپله باندې او د دې نه غیر چاپیره دا شرمخان ولاړ دي دا شرمخان دی ګړو بيزو ته څه نه وایي نو دا زنانه ورته ناشنا خبره کوي وی کله نه چې ما د دې ګړو بيزو د دې شرمخانو د رب سره صلح کړې ده الله د دې خپل منځ کې جوړه کړې ده زما محترمو چې کله الله ناراض شي الله خفه شي بیا ما تاسو ته ویلي چې بیا به دغه بچي ستا د سر درد جوړیږي دا بچی به بیا ستا نافرمانی کوي بیا ادبي به کوي ستا ګریوان ته به لاس درچوي چې کله الله خفه شي الله ناراض شي زما محترمو دا ټول په ټوله باندې مخلوقات د الله پیدا کړي دي او چې کله د یو انسان د خپل رب سره معامله سمي قسم د الله په ذات باندې دا خو بچی دي دا خو یو ښځه ده د ځنګل زناور به هم در سره محبت کوي د صحابو به د ځنګل زناورو به خبره منله که نه څه صحابه په ځنګل کې شپه راغه او اواز یې ولګولو وایي موږ د جناب محمد رسول الله غلامانی او زمونږ په دې ځنګل کې شپه راغلې ده چا ته اعلان کوي زناورو ته اعلان کوي وایي زمونږ په دې ځنګل کې شپه راغلې ده برای کرم موږ ته دا ځنګل خالی کړي هر زناور خپل بچی په خوله کې نیولی او روانو ځنګل یې خالی کول دې ته وایي زما محترمو زمونږ په خپل کور کې خپله بیبي خپل بچی خبره نه مني نو دا انسان دی کله په بستر کینی چې ما نه څه داسې خطا ګناه شوې ده چې زما خپله بچی زما خپله بیبي هغه چې کوم دی زما نافرماني وکړه بې ادبي وکړه نو موږ او تاسو به په خپله حیادار جوړیږو دیندار به جوړیږو الله به دا معامله سمیږي